امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا چې کله یو قوم پرېږدي نو بیا یې الله تباه کوي. امر بالمعروف خو ته خلق را بلل او نهی عن المنکر د بدون خلق منکول. دا چې خلق کله پرېږدي نو بیا به الله صرف په ظالمانو عذاب نه راولي، وچو سره به بیا لامده هم سوځي. لیکن کې شعر کې د الله د رضا لپاره دا د قرآن درد د قرآن ترجمه په پښتو په اردو دواړو کې دا سورت انفال د 20 نمبر آیات نواله تر 26 نمبر آیات پورې یا د 60 نمبر آیات نواله تر 25 نمبر آیات پورې په پښتو په اردو کې ترجمه ده. مخه ته ویډیو اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي. ګوره مخه ته چې تاسو ویډیو مخه ته راشي نو مخه ته بیا تاسو ان شاء الله داسې قرآن به الفاظ په کې ته امخي کتب ورته اردو لیکل شي په پښتو کې به مولانا مفتی سید شاه صاحب پاکستان کراچی لانډی توحید آباد کالونی نواز شریف اسکیم کے سامنے عثمانیہ مسجد نیئر لانډی سټیشن نیئر داود چرنګ پښتو کې به ترجمه کوي. ان شاء الله تاسو پوره ویډیو ګوره بیا به سمجھ کې راځي. موږ هر یو ویډیو لایک کوئ شیر کوئ ان شاء الله موږ او تاسو به قبرونو کې او موږ او تاسو ته به اجر ملاويږي. صحیح ده کنه؟ ان شاء الله شیر کوئ به کنه ان شاء الله اوس شیر کوئ ان شاء الله اوس شیر کوي بیا به ير شي او اوس پہلے لایک کا بیا به ير شي. ستا محله کې ستا گاون کې ستا غلې کې یو منکر کیږي، بدعات کیږي، شرکیات کیږي، کفریات کیږي، لہو لعب کیږي، منکرات کیږي، یا ډمان ګډول کیږي، یا ډنګ ډونګا شړنګ شړونګا دا کیږي، یا د زنا اډي چلیږي، یا بدفعلی کیږي او تا ته معلوم یو ته ځان غلې کی سترګې پټې کی خوله بند کی او نهی عن المنکر نه کوي. ستا کور کې ستا زوی دی تا ته پته نه چې دی چرسی دی غل دی موالی دی او ته سترګې پټې خوله بند ساتي نو ته ورسره مجرمي. یا یو جنۍ د کور کې معاذ الله بدکارۍ کې بدفعلی کې مبتلا ده امور په ځان غلې ساتل دی نو کله چې داسې ماحول کې عذاب راځي نو بیا صرف په ظالمانو عذاب نه راځي، دا کم خلق چې غلې او چپ ناسته مخکې باغی راځي. د دې آیت دا مطلب دی. ویډیو اخره پورې ګوره بیا به سمجھ کې راځي. مخه ته تاسو ته قرآن خي او قرآن لاندې به اردو کې ترجمه وي او په پښتو کې به هم ترجمه کیږي. خنزیر نه زیات بدتر، د سپي نه زیات بدتر، د مار او د لړم نه زیات بدتر انسان ته وایي. ان شر الدواب یقینا بدتر د ډنګرونه عند الله الله څخه الصم البکم ګونګیان دي چاړاګان دي الذین هغدی لا یعقلون چې نه پوهیږي لا یعقلون د عقل لکار ناخلی حق ناوري د حق بیان او وینا نه کوي او زړه کې ولزه هم نه ور کوي نو دې بدتر دې په مخ د ځمکه دې د ډنګرونه هم لاندې او بدتر دې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اطیعوا الله ورسوله حکم امنای دا الله او د پیغمبر داغه. اطیعوا الله دا الله خبر او منای ورسوله او د پیغمبر خبر او منای. دا الله خبر او د پیغمبر خبره یو ده. دا الله حکم او د پیغمبر حکم یو دی. دا الله منل او د پیغمبر منل یو دی. اطیعوا الله ورسوله حکم امنای دا الله او پیغمبر داغه. ولا تولوا عنه مخ مگر زوای د حکم د الله او د پیغمبرنا. عنه مفرد راوړو ځکه چې د الله اطاعت او د پیغمبر اطاعت یو شی دی. ولا تولوا عنه مخ ماړوي د حکم د الله حکم د پیغمبرنا.
وانتم تسمعون او تاسو یې منونکي وانتم تسمعون او حال دا دی چې تاسو اوریدونکي یې ولا تکونوا کالذین مکی گئی پشان د کافرانو پشان د منافقانو قالو چې وی سمعنا من واوریدل پجوا وهم لا يسمعون او ناوری پزړه باندې قالو سمعنا وی من واورید حکم د الله او د پیغمبر وهم لا يسمعون او نیمنی تاسو د منافقانو غوندې مکه گئے اغیب ویل چې من اورو اوریدل بینا یعنی منل بینا دا سینا چې تاسو هم اوره او منای نه بیا خو فرق نشو ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون یقینا بدتر د ډنګرونا خنزیر نه زیات بدتر د سپی نه زیات بدتر د مار او د لړم نه زیات بدتر انسان ته وي ان شر الدواب یقینا بدتر د ډنګرونا عند الله الله سخا الصم البكم ګونګیان دي چاړاګان دي الذين هغدي لا يعقلون چې نه پوهیږي لا يعقلون د عقل لکار ناخلی حق ناوري د حق بیان او وینا نه کوي او زړه کې ولا زه هم نه ور کوي نو دې بدتر دې په مخ د ځمکا دې د ډنګرونه هم لاندې او بدتر دې ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون یقینا د بدتر د چار پاونا یقینا بدتر د ډنګرو پنځ د الله ګونګې دې چاړه دې الصم چې حق ناوري البكم د حق بیان نه کوي چاړه دې چې ناوري نو بیان بسوږي الذين هغدي لا يعقلون چې نه پوهیږي د عقل نکار ناخلي ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم دا وخنا الله ته معلوم چې دیبا ایمان نه قبلې دا الله علم کې دا خبره دا وخنا وا چې دیبا ایمان نه وروړي دیبا قران نه قبلې دیبا دین نه قبلې نو دمنی مهر او اهل شو د جباریت ولو علم الله فيهم خيرا کچرتا پتوي الله تا پبارد دي کی خيرن د انابت خيرن د ایمان خيرن د رجوع الله تا ولو علم الله کچرتا معلومه وي الله تا فيهم پبارد دي کی خيرن د انابت خيرن د ایمان کچرته د زړه کې ک الله دا لیدلې وی چې د زړه کې د قران مینا شوق محبت شته ده لا اسمعهم نخامخا دی به پوکړیو د تبای اورولیو بدبای مناو کړیو کده د زړه کې د قران شوق مینا محبت چړتوي نو الله با قران ته کینولیو او دې به الله بدی پوه کړو کچرتا دا الله علم کې دا خبره وې چې دې به ایمان راوړي دې به انابت کوي دې به الله ته رجوع کوي لا اسمعهم الله به منلې وې لا اسمعهم نخامخا اورولې به وې دي تا منلې به وې دي ولو اسمعهم او کچرتا اورولې وې دي تا لتولوا مخفي اړولې او مخفي ګرځولې وهم معرضون او دي اعراض کوونکي دي الله ول ایمان زکه ور نکو چې الله ته پته وا چې دی به ایمان نه قبلې
ولو اسمعهم کچرت دی اوری دیوے لتولوا نمخ بی اڑولیو وهم معرضون او دی بیراز کون کیو. نو یو قاعده دا بیان شوا چې دا الله حکم کله راشي یا د پیغمبر علی السلام حکم راشي نو فورن دا واوري دا اومنه غاړه ورته کوي. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول. دریم قاعده اے ایمان والو استجیبوا قبول دیاو گئے دا اللہ و دا پیغمبر داغو اذا دعاکم کلچی آوازو کی تاسو تا لما یحییکم حغشتا چی تاسو ورسر جوندی گئی لما حغشتا یحییکم چی تاسو ورسر تازہ گئی. دا دی آیت تفسیر دے و حدیث نہ معلومی گی. حضرت سعید بن معلا رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما موس کو نفل نبی علیہ السلام ما تاوازو کو نوزه په مانزه ولاړو ما خیال می داو کو چې دا موس پوره کم نو بیا بلاړ شو. نو چې کله می سلام جار با سه بیا لاړم نبی علیہ السلام او فرمایل چې ته ولی لیټ شوی ولی ذره نغلی. نو یا رسول الله ز په مانزه ولاړو. نبی علیہ السلام ورته فرمایل تا دا آیت نه لرستله یا ایها الذین آمنوا ایمان والو استجیبوا لله وللرسول قبول دیاو کئ دا الله دا حکم او دا پیغمبر دا حکم اذا دعاکم کلچ आवाजو کی تاسو تا کلچ پیغمبر आवाजو کی چراشا نو بیا به هر سپری دی نبی علیہ السلام حکم توزان رسای. کله چې د جهاد میدان کی आवाज وشي چې راځي جهاد لا بیا به دکان پریدي اسمکه به پریدي زمینداری کاروبار نفلی کارونه هر څه به پریدي ځکه چې د الله حکم فرض دی د پیغمبر حکم فرض دی او ته فرض پریدي نفلو کی اړمي نفل به پریک دی او فورن مد الله حکم د پیغمبر حکم لزان رسای. استجیبوا قبول دیاو کید الله او د پیغمبر اذا دعاکم کلچ بلنو کی تاسو تا لما یحییکم حغشتا چستاسو زندگی داغی کی جہاد کی استاسو زندگی دا استاسو جوند دے زکا جی جہاد سر بتاسو شان شوکت اچت شی تاسو تو با انفال غنائم ملاو شی تاسو لاس با آزاد شی تاسو با غالب شی کافر بیمان با مردار پاتی شی مغلوب بشی شکست بوخری نو تاسو به کامیاب شئ. وَاعْلَمُوا پوه شئ ان الله يحول بین المرء وقلبه یقینا الله پردی را ولی پمید سړی او زړه داغ کی چې کله پیغمبر حکم وشي आवाज وکي او ته ځان غافل کی نو الله بستا د زړه ترمنځ پرده راولي. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ یقینا الله راضی پمین د سړی او زړه ددکی پرده اچي پمین د سړی او زړه ددکی وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ او یقینا په طرف د الله بتا سو پور تکړه شي جمع کړي شي. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا زان اساتای زان بچ گئی فتنتن د آزمائشنا فتنتن د مصیبتنا فتنتن د گننا لا تصیبن الذین چنبرسی هغه چاته ظلمو چې ظالمانو منکم دتا سنا خاصتا یوازی. امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا چې کله یو قوم پریک دی نو بیا الله تبا کوي. امر بالمعروف خو ته خلق را بلل او نهی عن المنکر د بدون خلق منکول. دا چې خلق کله پریک دی نو بیا به الله صرف په ظالمانو عذاب نه راولي وچو سره بیا لامدهم سوځي. ستا محله کې ستا گاون کې ستا غلې کې
یو منکر کیږي، بدعات کیږي، شرکیات کیږي، کفریات کیږي، لهو لعب کیږي، منکرات کیږي، یا ډمان ګډول کیږي، یا ډنګ ډونګا شړنګ شړونګا دا کیږي، یا د زنا اډی چلیږي، یا بدفعلی کیږي او تا ته معلوم او ته ځان غلې کی سترګې پټې کی خوله بند کی او نهی عن المنکر نه کوي. ستا کور کې ستا زوی دی، تا ته پته نه چې دی چرسی دی، غل دی، موالی دی، او ته سترګې پټې خوله بنده ساتي، نو ته ورسره مجرمي. یا یو جنۍ د کور کې معاذ الله بدکارۍ کې بدفعلی کې مبتلا ده، امور په ځان غلې ساتل دی، نو کله چې داسې ماحول کې عذاب راځي نو بیا صرف په ظالمانو عذاب نه راځي، دا کم خلق چې غلې او چپ ناسته مخکې باغی راځي. د دې آیت دا مطلب دی واتقوا فتنة ځان اوساتئ د فتنینا لا تصیبن الذین ظلموا منکم نبرسی دغه فتنه ظالمانو ته منکم د تاسو نه خاصتا یوازې ظالم ته به نه رسي، دا نور چې کوم غلی او چپ ناستی دا به هم دی عذاب کې مبتلا کیږي. واعلموا پوه شئ ان الله شدید العقاب یقینا الله سخت عذاب ورکوونکی دی. واذکروا یاد کئ بشارت یاد کئ مسلمانانو اذ انتم قلیل کله چې وای تاسو لږ مستضعفون کمزوری ګڼلې شوي وای فی الارض په مکه کې مسلمانان ډیر کمزوري، بس هر وخت به صبر و صبر. تخافون تاسو به یریدئ ان یتخطفکم الناس وابخلی تاسو لرا خلق. مکی کی تاسو کمزوری وی یریدئ ان یتخطفکم الناس اوچت بکی تاسو لرا خلق. لکه چرګه چې څنګه داڼې اړي یا ټپس د پاسه نه راشي او چرګوړې پورته بوزي، دې ته وایي تخطف. یا یو سړی پولیس راشي او مجرم اوچت کی او موبایل ته وګورځي، دی وایي زه خو خبر نه شوم، خپه مې اړو په ځمکه ونه لګېده، دې ته وایي تخطف. واذکروا یاد کئ کله چې وای تاسو لږ کمزوري په مکه کې تخافونا یریدئ ان یتخطفکم الناس اوچت بکی تاسو لرا پورته بکی تاسو لرا خلق، یعنی خلق به تاسو اخری، تاسو به تس نس کی، تاسو به دل دل کی، دا تاسو من یروا. فآواکم والله زید درک تاسو لرا مدینه کې وَأَيَّدَكُمْ او ستاسوی تایید کو امداد کو بنصره بخبل نصرت سرا. مدینہ کی اللہ تاسو ضرور کړي، غالب کړي. ورزقکم من الطیبات او درک تاسو لرا خوراک پاک صاف پاکیزه طیب لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو تابعدار شئ، دې د پاره چې تاسو jihad ته روان شئ. لعلکم تشکرون کله چې تاسو jihad لزئ او د الله او د پیغمبر حکم منئ او چې کله پیغمبر आवाज وکړي نو بیا ځان فورا رسوي غلئ. لعلکم تشکرون خامخ چې تاسو شکر گزار شئ. ای ماته وګوره، ماته وګوره، وس شعر کا وس شعر کا بیا بدنیر شي سکه وس شعر کا یا خو خدای پاک